وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. یو روز سوال کړی دی چې کومه زنانه چې دا غي واده نه شوی په دنیا کې نو جنت کې به دا غي د پارسي په دنیا کې ډیر نارینه دي چې هغه هم بغیر د نکاح نه وفات شوی دي. نو کومه زنانه او نارینه چې هغه د نکاح نه مخکې وفات شوی نو په جنت کې به دا غي په خپل منځ کې نکاح کیږي. او بعض علماء کرام فرمایي چې کم طلباء کرام هغه د علم د پوره کېدو نه مخکې وفات شي نو یا حافظ قرآن هغه حفظ شروع کړی دی لا مکمل کړی نه دی چې وفات شو نو هغه به هم خپل درس او حفظ هغه پوره کوي د مرګ نه پس ځکه د هغه ارواح به جنت ته ځي او هلته به هغه د خپل درس پوره کوي. خطیب بغدادي رحمت الله علیه د امام احمد ابن حنبل صاحب واقعا نقل کړی ده. هغه ډیره اوږده واقعه ده خو مختصره ده چې امام حنبل صاحب چې وفات شو نو بیا یو عالم په خوب کې ولید ګوري چې په جنت کې په کرسي باندې ناست او هغه علما چې هغه د علم د پوره کېدو نه مخکې وفات شوی نو هغه ورته راجمع شوی او د احادیث درس کوي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. یو روز سوال کړی دی چې د سحر په جمع کې امام یو رکعت کړی چې یو مقتدی راشي د امام سره شامل شي بیا امام چې سلام وګرځي د پاسې یو رکعت ادا کوي بیا بل کس راشي دغه مقتدی پسې اقتدا وکي. عربو کې دغه شی ډیر دی په عربي ملکونو کې نو اقتدا د دې کس ور پسې صحیح ده د کس پسې او دغه کس جهرم کوي شي په دغه کې په قرات کې هم او تکبیرات انتقالات به هم په جهر باندې وای د چې خپل رکعت پوره کې سلام به وګرځي بیا به دغه نوې مقتدی به خپل منځ پوره کړي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. یو روز سوال کړی دی چې یو کس په ټیلر باندې درې کسان وهلي دي او هغه درې واړه مړه شوي دي نو په دې کس باندې کاغی مطالبه د دیت کوي د هغې وارثان نو دیت هم د باندې لازم دی ورکوي به. دویمه دا ده چې د باندې کفاره لازمه ده هغه دا چې دی به د هر یو قتل په باره کې 2 میاشتې پرله پسې روژې نیسي او که چېرته د دې ټولو طاقت نه نو بیا یوه کفاره هم کافي ده چې د دې 3 وړو قتلونو نه یوه کفاره ادا کړي یعنی 2 میاشتې پرله پسې روژې ونیسي نو غاړه به خلاصه شي.